د ملګرو ملتونو لخوا نن 14 نومبر په ټوله نړۍ کې د شوګر نړیواله ورځ مانځل کیږي چې مقصد یې په عامولس کې د پوهه را بیدارول دي چې څنګه او په کومه طریقه به دوی ځان د شوګر د مرض نه ساتي او چې کوم مریضان پکې ککړ وي نو علاج به څنګه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د شوګر په مریضانو څېړونکي نړیوال سازمان انټرنیشنل فیډریشن وایي چې په کال 2022 کې 6% یعنی 3 کروڑه 30 لکه تنان په شوګر مرض کې مبتلا شوي دي او هر کال په دغه کې اندېښمنه اضافه کیږي. د شوګر د مخنیوي یا په دې د کنټرول لپاره نن په چارسه کې د شوګر اسوسییشن لخوا د پوهې لپاره یو لاریون هم وبستل شو. خو دا مرض څنګه لګي او علاج یې څه دی؟ نو ډاکټر پرخان مختار په دغه مقاله ویل چې د ورزش نه کول، بېدریغه بازاري خوراکونه کول او د خپلې وینې تشخیص نه کول د دې نهي دي. से बचने का तरीका यह है कि आप एक एक्सरसाइज रेगुलर एक्सरसाइज जरूर किया करें. दूसरी बात यह है कि आप अपनी जो डाइट है उस डाइट को कंट्रोल में रखें. अगर आप आलू और चावल और साथ में फाइन आटा जो बाजारी रोटी जिसको हम कहते हैं, अगर वो इकट्ठे एक ही टाइम पे आप खा रहे हैं और दिन में 3-4 दफा खा रहे हैं तो डेफिनेटली आपको आज नहीं तो 10 साल बाद 20 साल बाद आपको डायबिटीज हो की रहनी है. आज के डे के लिहाज से यह है कि आज हमने जो स्लोगन है वो स्लोगन यह है कि आप जितना जल्दी आप अपनी डायबिटीज को डायग्नोज कराएंगे और डायबिटीज का इलाज करेंगे और अपने सेहत का ख्याल रखेंगे तो आपको कॉम्प्लिकेशंस कम होंगी. डायबिटीज कभी भी बदन से जा नहीं सकता, मतलब एक दफा डायबिटीज हो जाए तो उसका इलाज यह है कि आपने आखिर दम तक उसकी मेडिकेशंस लेनी है. د شوګر اسوسییشن ځلی صدر عبدالسلام عارف د شوګر ناروغانو لپاره ویړیا داروګان ورکوي. خو د علاج نه ګټه ترلاسه کول لپاره څه ضروري دي؟ نو عبدالسلام عارف وایي تر دې وخت کې چې دینو شپږو میاشتو ماشومې نه والا تر دا 14-15 سال پورې دا موږ په چلډرن کې راوړو. دا موږ سره تقریبا 71 رجسټر دي. باقي د انسولین بیماران چې دي دا 1792 دي او دغه سي د ګولو بیماران چې دي هغه 3570 چې دي. نن موږ دا ټوټل لګه کوو کم کسان اپروچ کوي. نو موږ درې سيزونه تیالو. یو د ډاکټر چټ نسخه چې دا ډاکټر ډایګنوز کړی دا. یم نمبر دار شناختی کارت فوټو سټیپ تیالو. دریم نمبر کده چې ته ټیسټ میس کړی اکو هغه نه علاوه چې بعد موږ سنټر ته راشي دا ټیسټونه ولا موږ هم دلته کوو رجسټر کوو. یک نمبر کارت باندې راغو یو پسې تا حیات چې څونه پورې هغه جوندي تر اوسه پورې څونه مریضان راځي موږ چې دی هغه علاج معالجه راوي جاری ساتو. د خیبر پښتونخوا د صحت محکمې لخوا په جاری شوی شمیرو کې ویل شوی چې هر کال په صوبه کې د شوګر مریضانو په شمیره کې د 60% پورې اضافه کیږي. خو د صحت ماهرین وایي باید چې ناروغان یا عام تنان دي ورزش د معمول حصہ جوړ کړي او په وخت خپل تشخیص وکړي. علب خان شیرپو دلبر نیوز 400 د ملګرو ملت